أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. پدې رکوع کې الله تبارک وتعالى دو خبرې بیان کړلې. یو خبره احسان او نعمت په بنی اسرائیل باندې بیانوي چې هغه نعمت دی انفجار العیون من الحجر، چې الله تبارک وتعالی د دیو د پاره په میدان تih کې د اوبو تنظیم وکړ. کله چې دیو د فرعونیانو نه خلاص شو په دریاب باندې پورې وتل، میدان تih کې د دیو ژوندو نو د اوبو بندوبست نو. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وی چې دا یو ګټه ده، دا یو کمره ده، دا په دې امسا باندې ووهه. چې کله هغه په امسا باندې دا ووهله نو 12 چینی الله تبارک وتعالی د هغې نه زنده کړی. یو 12 ځکه چې دا 12 خاندانونه وو. ځکه تاسو مخکې مو اورېدلي درسونو کې چې دریاب کې هم 12 لارې شوي وي او دلته را چینیم 12 دي. وجه دا ده چې دیو 12 قومونه وو، نو د هر قوم د پاره جدا جدا لار او جدا جدا چینه وه. یو به دا نعمت بیان شي. دویم نمبر یو عذاب په دې کې ذکر شوی دی په بنی اسرائیل باندې چې الذلة والهوان بسبب الکفران، چې د نعمتونو ناقدریم کړی وه نو الله دله عذاب درکړی و. د ذلت او د سپکاوي عذاب الله وایي ما دله درکړه. نو ګوره په دې رکوع کې او مخکینی رکوع کې 8 نعمتونه او 2 عذابونه بیان شو. 8 نعمتونه او 2 عذابونه په بنی اسرائیل باندې. وَإِذْ او کله چې استسقا اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره، فقلنا نو موږ ورته وویله اضرب چې ووهه بعصواکا په خپله همسا باندې الحجره دا ګټه، فانفجرت نو روانې شوې منه د دغه ګټې نه 12 عینا چینی، قد یقینا علما پیجاندلو کل هر یو اناسن ډلې مشربهم زید څکلو خپلو، کلو خورئ واشربو او څکئ من رزق الله د رزق د الله تعالی نه، ولا تعثوا او مکیږئ فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکي او ورانکاري. ورپسې الله تبارک وتعالی هغه عذاب بیانوي په بنی اسرائیل باندې چې الذلة والهوان بسبب الکفران. وَإِذْ او کله چې قلتم ویل تاسو یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر هیڅ کله مونږه صبر نشو کولی علی طعام په خوراک واحد یو قسم باندې، فدعون ته وغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج چې راوباسي لنا زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونوي ځمکه، تنبت الارض چې راخیجي ځمکه، من بقلها د سبزیانو د دینا، وقصائها او د بادرنګو د دینا، وفومها او د اوږې د دینا، یا فومها د غنمو د دینا. دا معنی کولی شي اوږې ته هم ویلی کېږي او غنمو ته هم ویلی کېږي. وفومها او د اوږې د دینا یا د غنمو د دینا، وعدسها او د نسکانو د دینا، وبصلها او د پیازو د دینا. دا څیزونه به موږ غواړو. قال نو ویل موسی علیه السلام اتستبدلون آیا تاسو اغستل غواړئ، اتستبدلون آیا تاسو اغستل غواړئ الذي هغه څیز هو چې هغه
ادنا ډیر معمولی دی بالذی په بدله د هغې کې هو چې هغه خیر ډیر ښه دی اهبتو لاړ شئ مصرن یو ښار ته فإن لکم نو بېشکه چې هلته لکم ستاسو دپاره ما سألتم ما هغه څه دي سألتم چې تاسو یې غواړئ وضربت او ووهلی شو علیهم په دیو باندې الذلة ذلت والمسکنة او محتاجی و غریبی ذلت پی ووهلی شو او محتاجی او غریبی پی ووهلی شو علما ذکر کوي چې ذلت فی الظاهر په ښکاره کې او دارنګي مسکنه فی القلب په زړه کې ذلت ویلی کېږي چې په ښکاره باندې انسان ذلیل شي او مسکنه مطلب د زړه غریبي په الله تبارک وتعالی راوستله وباء او اخته شو دیو بغضب فغضب من الله د الله اخته شو دیو په غضب د الله ذالک دا زکه چې بانهم چې یقینا دیو کانو یکفرون ذالک بانهم دا په دې وجه چې یقینا دیو کانو یکفرون بآیات الله چې کفر یې کوه په آیاتونو د الله تعالی باندې ویقتلون او وجل به النبیین پیغمبران بغیر الحق فناحقا پناحق مطلب دا چې دیو په ګمان کې به هم داو چې موږ دا پناحق وجنو پناحق بغیر د څه جرم نه بغیر د جرم شرعي نه او دیو دا په خپل هم دا سوچ چې را دې څه جرم نه کړی خو بس برناقه په خپل هم ورته پته و چې برناقې وجنو ذالک بما دا په دې وجه عصوا چې دیو نافرماني کړې وه وکانو یعتدون او دیو چې زیاتې کو وکانو یعتدون او دیو زیاتې کوونکي د آیاتونو ترجمه دوباره بیا واورئ وَإِذْ او کله چې استسقا اوبه غوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره فقلنا نو ویل منګه اضرب چې ووهه بعصواکه په خپلې امسا سره الحجره دا ګټه فانفجرت نو روانې شوې منه د هغې نه اثنتا عشرته 12 عینا چینې قد یقینا علما پیژندلو کلو هر یو اناسن ډلې یقینا پیژندلو هر یو ډلې مشربهم زید څکلو خپلو کلو خورئ واشربو او څکئ من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا او مکیږئ فی الارض فزمکه کې مفسدین فساد کوونکي او ورانکاري وَإِذْ او کله چې قلتم اویل تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نصبر هیڅ کله مونږ صبر نشو کولی علی طعام په خوراک واحد یو قسم باندې خوراک خو یو نه بلکې دو من او سلوا منم و ترنجبین او دارنګې سلوا مړزان خو مطلب یو قسم دی په مخه دا میلاویږي فدعونو ته دعا وغواړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج چې راوباسي لنا زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې راخیږي ځمکه رازرغونی ځمکه من بقلها د سبزیانو د دینا وقثائها او د بادرنګو د دینا وفومها او د اوږې د دینا وعدسها او د نسکانو د دینا وبسولها او د پیازو د دینا قال نو ویل موسی علیه السلام اتستبدلون آیا تاسو اغستل غواړئ الذي هغه څیز هو چې هغه څیز ادنا ډیر معمولی دی بالذي په بدله د هغې کې هو چې هغه خیر ډیر ښه دی اهبتو ځئ لاړ شئ مصرن یو ښار ته په ښارونو کې ورته یو ښار وښودلی شو
لنډه داره چې د دې تعین نه دی شوی. اقوال پکې شته دی، څوک وایي یو ښار و، څوک وایي بل ښار و، خو لنډه داره چې د دې تعین الله نه دی کړی، خو الله وایي یو ښار و. فإن لکم یقینا بېشکه ستاسو دپاره ما هغه څه دي سألتم چې تاسو یې غواړئ، هلته به ستاسو دپاره هغه څه وي. وضربت او وهلی شو علیهم په دیو باندې الذلتو مهر د ذلت والمسکنتو د غریبۍ او د محتاجۍ. وباءو او اخته شو دیو بغضب من الله په غضب د الله کی، بغضب په غضب من الله د الله. ذالک بانهم دا په دې وجه چې یقینا دیو کانو یکفرون بآیات الله و چې کفر به کو په آیاتونو د الله تعالی باندې. ویقتلون النبیین او وجل به پیغمبران بغیر الحق په ناحق او بې جرمه. ذالک بما عصوا دا په دې وجه چې دیو نافرماني کړې وه. وکانو یعتدون او دیو د حد نه زیاتې کوونکي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.